अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वसल्लल्लाहु अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन। सियमा खातमिहिम व अफ़ज़लिहिम मुहम्मद व अहले बैतिहिल अत्यबीन अल अत्हरीन अल मज़लूमीन। सियमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल आलमीन। बिहिम नतवल्ला व मिन आदाइहिम नतबर्रउ इलल्लाह। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल मौलाना व मुक़्तदाना अल इमामुल हुसैन अलैहिस्सलाम। मन काना बाज़िलन फ़ीना मुहजतहु व मुवत्तिनान अला लिक़ाइल्लाहि नफ़्सहु फ़ल्यरहल मअना इन्नी राहिलुन मुस्बिहन इंशाअल्लाह। बार मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ादाराने सय्यद शुहदा मज़लूम करबला, परवरदिगारे आलम ढेर शुक्र गुज़ार यू अल्हम्दुलिल्लाह। मौता सुती ज़िंदगी रका और ज़िंदगी ना वरस्ते दा तौफ़ीक राक सदी खोग ज़िक्र के खपला हिसाब शू शरीक शू हाजिर शू दलोय तौफ़ीक दे ददी शुक्र इंसान सोरा वकी गाकाम दे द ढेर मुसीबतो द अंदूहो द गम शपे वरेज़ रागलले तासो टोल खिदमत के तसलियत व ताज़ियत अर्ज़ करूं। पहला मुहर्रम दे इंसान दी मुहर्रम की चोरा ज़रफ़ियत आख ज़रफ़ियत का तो द पारा चोरा दी मुहर्रम याश्ती के इंसान सफ़र का वलेशी दी का तो द पारा इंसान चेता ना चेता तलेशी दी खबर मालूमी दो द पारा का इंसान वगुरी
روایات خپل ځای کې یوه لویه مجموعه موجوده دی. امام صادق علیه السلام یو داسې حدیث دی چې امام اخیری کې دا جمله کوي وقال ابو عبدالله علیه السلام یجب ان یکتب هذا الحدیث بالذهب. دوی خبرې ذکر کی امام غنا ورستا د مولا مبارک زبان نه دغه جمله دی څه لازم دی واجب دی ضروری دی دغه حدیث سنے سره د سنے اوبو سره پکار دی ولیکل شي. د کوم جملې نه ورستا امام کی امام دوی جملې کی غپسې ورستی دا خبره کړې دی. عرض مدارس دیش پوریزو کې ډیر ظرفیت دی. انسان ډیر لوی لوی سودې تجارتونه کولی شي ډېرې کټې معاملې کولی شي. دې دپاره دغه حدیث امام وي نفس المهموم لظلمنا تسبیح. هغه کس هغه انسان څخه نفس لوي غخلی غم محموم دی غمجان دی څه وجنا لظلمنا کوم باندې ظلم شوی دی هغه ظلم کې غم محموم دی غسلوي خلی دغه دپاره سبحان الله ثواب لیکلی شي. دا د موت تاسو اختیاري فعل نه دی نسلوي خستنه دا د موت تاسو اختیار کې نه دی څه ټایم کې نسلوي موتانه خستلی شي. اور یاد وسطو واللہ کم مطالعے نتیجے کے ذکر کوم مندے قتلی کی دیشی تاسو داغا شے نظیر لے تیروی تاریخ کے دعا شے اندسی دی دا مو روائی کتبونوں کے حدیثی کتبوں کے دو شیانوں کو بارے کے دا تعبیر اغلے دی. یو پیغمبر خطبہ شعبانی کے انفاسکم فیہ تسبیح تاسو روژې میاشتې کې کومه د اسلوي خلو د تاسو دپاره تسبیح ثواب لیکلی شي. یو د امام صادق علیه السلام دغه د اهل بیتو غم کې غمجن شونه دې کې کوم اسلوي خلو امام وي تاسو دپاره تسبیح لیکلی شي. وهمه لنا عباده تاسو غمجن شونه د مو غم کې مو مصیبت کې دا تاسو دپاره عبادت شمار کولی شي. ما او تاسو څوره خوش قسمت یو هغه فعل څخه د مو اختیار کې نه دی لیکن دی ذکر کې توره طاقت و ظرفیت څخه ما او تاسو دپاره تسبیح لیکلی شي. ما او تاسو دپاره دغه کوم محموم شونه دی د غمجن یو د تور لباس دغه کومه امام بړه د کوم ځایونه مو امدا کړي دي دغه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى دا د قربا اظهار دی د محبت اظهار دی داغه مو دپاره عبادت دی د معصوم نست دی. چوک څه کوم قدم چیک دی غ سودا شروع کړي دی غ تجارت شروع کړی او دا تجارت کلمه کې دی شي عجیبه ولګي. قرآن دی وی هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. وړو تاسو داسې تجارت وښیم څنګه تجارت تاسو وکړو عذاب علیم نه نجات درته میلو شي. مخکې پروردگار ذکر کی څلور کارونه وکړو تجارت کې. امیر المؤمنین خطبه حمام کې وی الدنیا متجر اولیاء الله دا دنیا د اولیاء خدا تجارتګاه دی. ما تاسو کوم یو کار کو والله دا موضوعیت لري دا حساب و کتاب لري. وړنه وړوکی کار دغه لوسپیکر دغه مایک دغه پردې یا د کوم ته قدمونه خستی دي یا کوم تاسو رانوتو دروازې کې دغه چای والا پروګرام والا خلق مو وکتلو. زه خو دپاره یوه جمله ذکر کوم. عرض مو وکړو مس مطالعې کې دا خبره بارها کړې دي څه بزرګانو زندگی کله مو پړاو کو اقرار دا دي څه مو کوم غټې فیصلې کړې دي غمو ابا عبدالله الحسین کور نه کړې دي مو څوره مزال کړی دی څوره مو دغه ترقي منزل طی کړي دي دغه سبب د ابا عبدالله الحسین کور دی. شهید بابایی په باره کې دغه جمله تاسو حتما سټډي کړي وي مطالعه به کړي وي. زه خپل کم سن و هم سن ورونو دپاره ذکر کوم کوم بزرګان ناست دي کوم
اساتی دوستان سهو مخ کې خبره کاوه دا بی ادبی دی، لیکن د حکم اطاعت پر حاضر شوی یو خپلو د کمسن او همسن ورونو دپاره دا جمله ذکر کوم. هغه کسان څخه د شپې وریدو کې برخه اچي، حصه اچي، خو مقام څوره دی. شهید بابایی راغللو امام ته، امام راحل بت شکن ته راغللو. هغه وخت څه کله جنگ دغه اته کله جنگ کوم و د شروع دفاع مقدس ورته وی امام ماته 10 ورځې چوټي راکا. 10 ورځې چوټي څه شي دپاره؟ وی ما منت ما نظر منلی دی، څه کله هم محرم راشي اول ورځې نه نیسه 10 ورځې پورې جنوب کې یو ځای دی، هغه کې هیئت وي، هغه کې ماتام وي، هغه امام بڑا دی، غتا لاړ شوم. غزي کې کوم کسان ازادار دي غو دپاره د چایو کوم لوښي دي د ووینځو. ګوره شهید بابایی سټډي چا کړې وي، دا څه معمولي شهید نه دی. چا سره راغلی دی هغه څخه بوت شکن دی. امام ورته وی څه غواړې چوټي درته میلاو شي؟ وی او ما نظر کړی دی که ته اجازت راکړي. وي څه ما یو شرط دی، ما یو شرط دی، هغه شرط کا منې چوټي ګیر کوم درته. وی څه شرط دی؟ وی شرط مدا دی څه کله ته د حسین ازادارو هغه پیالې پرچونه وینځې که بیا څو پرچونه ما طرف نه وینځه. امام راحل بت شکن ام انسان خبره نه کوم. هغه خاص څخه کربلا په باره کې انقلاب کربلا په باره کې دا جمله دی ځکه چیرې اسلام زنده دی. دغه محرم سفر دی څه دی حیات و اسلام و دین تعبیر کړی دی. دغه خبره صرف کلام کې قول کې نه دی، عمل سره ثابته که نن درته ګورې ما تاسو سترګې غړو. چوک څه قدم واخلي حساب و کتاب لري، حساب و کتاب لري. دا مقدمه خبره وه، ذهن ته مختلف خبرې راغلې، زه هغه پرېږدم. اما کوم مطلب غواړم تاسو خدمت کې بیان کوم خپل ځان دپاره. پهلا ورځ دی اندی مقدمه ذیل مقدمه کیږي څه حساب و کتاب سره. دین نظام کې فعل اور انفعال څوره کارونه دي غا حساب و کتاب لري. ما تاسو پکار دی پہلا ورځ دی ټینګ عملیه وتړو، محکم عملیه وتړو اور دی محرم اور تیرشی محرم کے پکار دے فرق محسوس کو. صدی محرم اور ورستہ محرم کے دا کومه معامله وکا غیوانه و مغبون و که نشو خسران و نگو اور یاد و ستوس محکی عرض کام چا دیر گنجائش موجود ہے. یہ درود ختم کو محمد و آل محمد باندی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابن ابی الحدید نقل کی حرسمہ بن سلیم یو کاستی امیر المومنین سره جنگ صفین واپس روان دي. راغللو یو وځي باندې امام आवाज وکړو کاروان ودرو، کاروان ودرېدلو. امام راکوش ولو هغې ځمکې باندې ودرېدلو. الله اکبر دوه رکعته مونځ یې وکړو. مونځ نه ورسته امام ټیټ شولو، هغې ځمکې نه له غوندې خاورې اوچاته کې موټي کې بي سونګو ته نږدې کې خروږي بوی کې کلی خوشبو بوی کې غنا ورسته امام یوه جمله کړې دي. امام ویڅ واهن لکې دغه خطاب امام هغه کسان څخه جنگ صفین را واپس دي. شهید مرتضی مطهری وی جنگ صفین 18 میاشتې شوی دی. هغه حکمین څخه کوم داستان دی سره ملو کې
اتلس میاشتې جنگ شوی دی، سفینه واپس راځي، امام کوشي دوه رکعته مونځ وکړي، بیا هغه نه وروسته خاوره اوچته کړي، بیا هغه نه وروسته جمله دا کړي واهن لکې ایتها التربه، او خاورې تا خوش قسمته خاوره یې، لیحشرن منکې قوم، تا نه به یو قوم محشور کېږي، تانا به یو قوم پورته کېږي، یدخلون الجنة، او به بهشت داخلیږي، بهشت به داخلیږي. خب ښه کسان به بهشت داخلیږي، منازل دي ته کی امیر المؤمنین یوه جمله مخکې کی واهن لکې ایتها التربه لیحشرن منکې قوم یدخلون الجنة بغیر حساب، تا باندې به یو داسې قوم راځي چې هغه قوم به کله دې ځمکې باندې راشي، دې سرزمین باندې به راشي، هغه به قتل شي، هغه به د وخت امام نصرت کې شهید شي، اور کله د قیامت ورځ شي دغو یوم تبل السرائر کې کله خل سترګې غړي، دغه قوم به بغیر حساب و کتاب بهشت داخلیږي. دا هرثمه بن سلیم کله دا جمله واورېدله، دا سني مسلک دی، خوپړي تی خبره رانغلله، راغللو کوفې ته واپس، خپله ښځه د ښځه مؤمنه دی، د مولا منونکي دی، ورته وي د تا مولا نن داسې خبره وکړه، یوه ځای باندې ایثار شول، داسې داستان ټوله خبرې تېره کړه، اور وي څه دې ځمکې باندې یو قوم روان دی، هغه به دې قوم دې ځمکې نه دغه قوم محشور کېږي بغیر حساب و کتاب به بهشت ته ځي. دا څه خبره دی؟ هغه ورته وي څه د ما مولا هغه چیرې حقیقت نه علاوه خبره نه کوي، علی گفتگو حق اور مطابق واقع بھی، گفتگو حقیقت گفتگو کی، علی آغا ذات غا حقیقت گفتگو نا، غا د حقیقت معیار، غا خپل حقیقت علی مع الحق والحق مع علی، دا خپل حق دے، دا میزان دے، دا حق و دا باطل. دا خبری کلا وقا ورطویت ما مولا کما خبره کی غا حقیقت کی، وریزو نا وریز دی تیریگی، دا وقت دی تیریگو، دا 37 ہجری 38 ہجری خبر دی، شل دوا یا شل درے قلا ورستا خبر دی، داغا کربلا دی، داغا ہرثمه بن سلیم دا ابن زیاد لخکر کے موجود دی، راغللو آغیز مکے باندی تا شل درے قلا مخی انگیز مکے باندی جنگ سفینہ واپس ورتا، علی علم غیب سارا دا خبر کریوا، صداغا سمکہ بوی دینا بیو گروہ پورتا کی گی، سترگی وغڑا والی مخامخ خیمه د علی زوی حسین لگی دی، زد ابن زیاد لخکر کی ام فوراً لخکری ترک راغللو چیتا امام سرا، امام سکل راغللو، امام ورنا تپوس وکو هرثمه سرنگی راغللی وی نن شلدوا شلدرے کالا مخ کی تا بابا دا خبر کری و ما دا زید سنگی وقتلو ما خبر یاد شولا. امام ورتوی بستی جمله سره متاستو زحمت ارکاولو، امام ورتوی امعنا او علینا، هرثمه راخوغللی دمو خیمه تا خطر ورسیدلی، شلدو قلم مخ کے یوی خبر فائدہ درتا دیر کا، ابن زیاد لخکر نی روغللی ما لخکر خیمه تیرا ورسولی، سوال مدر ندادی او یا ستم مسرائی دما حمایت پر راغلی یا دما مخالف لخکر کے موجود یہ. هرثمه ورتوی څه مولا نه تاس حمایت کیون نه د تا مخالفت کیون. نن کوم کس وی څه زه دریم یو ټولی غکیوم اصلا غد پارا دا اصلا امکا حصر عقلی دی مطلبہ اوپر کلام زبان کی امامی یاد خودم مسرائی یاد مخالفی دریم آغا کسان زیارتی عاشورا کے کن کسان سا رازی دی غام دا دیو جبہ حصہ دی آغا کسان سا گستر کے گڑا ولی دی غام دا دی جبہ حصہ دی اور آغا کسان سا غزر سر ہم
موجود دی کم بیا امیر المومنین نهج البلاغه خطبه نمبر 12 کې ویس جنگ جمل کې دا خبره دی څه ورنا کله جنگ جمل هغه کامیابی حاصل شي امام ته یو کس راشي مولا ما خو ډیر نن یو غټ ارزو وي څه شي ارزو ده وي څه ما غوښتلو ای کاش ما یو ورور و څه کله زرت لنو غاب دنیا نه لاړو مړ شولو ای کاش نن موجود وي دا کامیابی کتلی وي امام ورنه تپوس کی څه دا ما ته ویه د تا ورور زړه مو سره و که مو سره نه و او مولا قطع غختلو تراشی مو سرا دین جنگ جمل کے شرکت وکی تا حمایت کے جنگ وکی علی ورطوی صدتا ورور مو سرا دی اجر کے شریک دے دی کامیابی کے شریک دے نهج البلاغہ خطبہ نمبر 12 کی امام مکہ یو قدم چی دی غویت آغا قسان سقاد اسلاب دا پلارانو اسلابو کی موجودی خدم میندو ارحامو کی موجودی خوغو زڑو کا مو سرا وی غا مو سرا شریک دی شریک دی اصلا امکان لري یا حق جبهه یا باطل جبهه یا د حق مورچا یا د باطل مورچا امام بھی مسره قدمو مخالف کی وی مولا ز نتا سره نتاسو مخالف کی او امام ورته با جمله وکا ما قسم وی خدای باندې صدقه ید قدرت کی د حسین مسلوی دی دین لارشا دی کاربلا نعوزا دورا لیری لاړ شه څه د اسمکه ونه ګوري دورا لیری لاړ شه څه د ما د حسین استغاثه هل من مغیث یغیثنا هل من صاب یصب عن حرم رسول الله دغه کومه د ما استغاثه دي دا درته دې ونه رسېږي که واورېدله کوم انسان د ما حسین مددي ونه کړه دغه ټیکانه جهنم دی امام دو ټوک الفاظ کې دو جمع دو چار خبره دي یا د حق و جبهه یا د باطل و جبهه فیصلہ نن کا ان کی دے یا حق و جبہ یا باطلو کی لیکن ما سوال کن دے خدا دے صدا یدخلون الجنت بغیر حساب دا کم دا امام اصحاب ہو دا کم انصار ہو دا بغیر حساب و کتاب دا بہشتا سی حتی روایات میں پڑھاو کڑے کامل زیارت کی کلا دیوتا ہوئی ستاسو بہشتا لارشو دا بہشتا مخی ننوزی ورنہ تپوس کی ویلے داغا دا کامل زیارت جملہ دی ویسا داغا با حسین محشر پورزی ویلاڑوی داغا بچار چاپیر ورنہ دسے تاویگی لکا شامنا پتنگان اور حسین کے بفناوی پلا توجہ بھی دا وقت امام سارا بصحبت کی مصروفی موچ در کو دا امام حجت خدا گفتگو دا آغا چوک در کولشی چغو دی کورنا برخا اوچا تھکا دا سرنگی ہستی دا چوک دی دا کم خالق دی عرض موقع ما اواتا تعبیرون ذہن کی اوچا تاسو خدمت کی بیان کو بیان کم خو وقتیر شولو اما ارشاد شیخ مفید قبل کتاب کی لگی غوی لسم شپے باندے حسین کلا خطبہ ورکاتو لانی خطبہ دے امام زین العابدین امام باقر علیہ السلام اردو نقل کری دے امام یوا جملہ آخر کے دا وقا فإنی لا اعلم اصحابا اوف من اصحابی ولا خیر من اصحابی دماکم اصحاب دی غنا با فتر نشتا دی دماکم اصحاب دی غنا بلندم با مرتبه چکنی کردار نمادی دا کم رفتار نمادی دا خو ایجل دی الگو دی رول ماڈل دی موتا سو د دیش پوریزو مقصد اندادے چمو دغا او پیجانو اور د وقت امام جانسارو کی د موتا سو نما ہم راشی دا آغا چوک دی چا دا دی کچر معصوم کلام خو نوے واللہ زنی خبر اصلاً قابل حال نوے قابل حازم نوے معصوم کلام دی سماوتا سو سنگی غفپلا مشکل کشا دی دغو کلام مشکل کشا دی امام ددیو یو صفات بیان کرے دی بس بیان کم بیتا سو زحمت خاتم دی کلا امام ماکی کلا 8 ذی الحج بندے احرام نروزی خالق رختا دی حج دکی امام دغا زی پریخ لل دغا توافی پریخ للو روان شولو 8 ذی الحج بندے طول رختا دی حاجیان دا احرام اچھی اور روان دی
یوم ترویہ عرفات روان دی حسین روان دی داغا عرفات اور حج د پریگدی گورا بزرگان لکی چکا چیر حسین تدبیر وقت وی کوي شول څخه جی کړه وی بیا روان شوه وی دا کومه خبره دي چې بني امیہ د احرام لباس کې راغلی وو وختلو حرمت کعبه پامال کی حجت خدا نه وختلو د خپل ځای کې صحیح دی اما امام تدبیر وو چې دا حج شوه امام وتلی وی یا دا امکان لرلو چې امام علیه السلام وتلی وی او خپل اهل و عیال پرې خلی وی ورسته ورسه ملحق شوي وی لیکن امام دا کار نه کی امام وزي خپلو اصحابو یارانو سره خپلو خویندو سره خپلو بچیو سره روان دي تصور وکړو احرام کی خالق رختا دی حاج د کی حسین روان دی احرام نه لړلو سفاری شروع کړو او بیا کچیر امام خاموشی سره وتلی بیا ما خلق نه پوه شي مثلا لیکن امام کله وزي خطبه ورکړي خطبه طویل ډیره طویله نه دي او اته خطه یوه خطبه دي هغه کې ټولو نه پیله هغه د پروردګار حمد و ثنا کوي بیا د آل الله باندې درود وروستي پیغمبر باندې درود وروستي هغه نه وروسته د الله هم د امام ګورو امام کله گفتگو شروع کی ټولو نه پیله د مارګ زیبایی بیاني مارګ کوم خوبصورتی دی امام راخته دی ښه بیاني امام کله غواړي مارګ بیان کی ویڅ مارګ یو ځوان سړي دپاره دوره ښایسته دی دوره بهترین دی دوره غزیبه دی لکه یوې ځوانې ښځې گردن کې یو هار کوړی وي هغه څومره ښایسته دی امام جمله دی تشبیه ویر کړی دی دی هار سره هغه ښځه څخه شباب کې وي دغه غاړې کې کوم هار دی دوره دغه مارګ انسان سره خلګيږي دا ذکر کی ورپسې ورسته ذکر کی چې زه حسین روان یم ما به کربلا کې څرنګې قتلی ما به څرنګې شهیدی دا تذکره کی بیا دریمه تذکره دا کی چې زه خپل ګران نیکه رسول الله خپل ګران بابا علی خپل ګران مور زهرا خپل ګران ورور حسن تا د زیارت تورا مشتاق یم لکه یعقوب خپل یوسف زیته ناست و زه دوره مشتاق یم څه وګورم واپسې ورسته جمله ذکر کی ډیره لوی جمله دی پکار دی اهل علم دی باندې گفتگو کی په میاشتو بس اندی جملے سارا مکار و امام آخر کی سوی من کان بازلا فینا محجته تاسو کې چوک دی څنګه ما حسین سره ما حسین سره د خپل زړه وینا توی کی محجته اهل مطالعه او لغوند محجته کلمه کوم ځای کې استعمال شوی دی او د دې معنی څه دی اهل لغت کې یوه معنی دا دی چې کله انسان وجود کې وینه ختمه شي کله د انسان قلب دا کوم کار څه د دې پمپینګ دی وینه ټرانسفر کوي کله دې کې دا وینه دغه اشتقاق ختم شي د انسان بدن د جسم مارګ واقع کېږي بیا د زړه کې یوه قطره دی چې هغه قطرې سره د انسان ته څه وخته پورې حیات میلاویږي امام وی چې من کان بازلا فینا محجته چوک دی څخه د خپل زړه وینا د مال یارې مول یارې کې غاتوی کې بزل کې امام دا ونه ویل چې فی الله من کان بازلا فی الله نه گفتگو دی فی الله ویل شو نه فی الله نه فینا وی نه ویلو چې چوک دی څخه خپل زړه وینا مو ته صدقه راکړي مو ته خیرات راکړي مو ته زکات راکړي نه بزل وکړي بازل څه ته ویلی شي بازل زه خپل دی وړو او خپل همسنو کمسن ورونو دپاره عرض کوم بازل یعنی کله څه تا ویر کا بیا تا مقابل نه د خستو امید عوض امید نه وي یو ځلې زه ویر کوم ما ته نه امید یې څه سره واخلم بازل دا دی څه دیر مه کوه بیا هغه شی زه په ویر کوم من کان بازلا فینا محجته
मुहजतहु चोक दी सगा उबई व मुवत्तिनन अला लिकाइल्लाहि नफ्सहु और पल रब सरा मुलाकात पारा चोक वाड़ी सगा लाडशी पल रब सरा मुलाकात वकी फल यरहल माना मुसरा रवानशी। हाँ मन का ना चोक 61 हिजरी की गुफ्तगू मासूम कलाम बेऐनी ही अंगत तरीका दकुम द कुरान दे कुरान खपले ज़माने के कलाम वो खपले ज़माने द पारा फ़कत न होगा इला यौमिल क़ियामा गा क़यामत वरेज़े हर यू इंसान द पारा दो हिदायत दस्तरखान दे हुसैन मके न वज़ी मन का न बाज़िलन नन हम इमाम दगा सदा बुलंद मन का न बाज़िलन फ़ीना मुहजतहु व मुवत्तिनन अला लिकाइल्लाह फलयर नफ्सहु फलयरहल माना। खूब वक्त इर्शवलो चालोर मराहिल वुदी के अहले मुतालिया खपला मुतालिया वकी इमाम दिके ज़िक्र वक समू द कुरान मुकोर के नाजिल शवेदी मु आखकोर सरा ताल्लुक लरू कुरान वीस या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी तब खुदा सरा हातमन मुलाकात कीगी बियाद मुलाकात वा किस्मुना जिक्र की या बता खुदा सरा अरहमुर रहीमीन खुदा सरा मुलाकात कीगी या अशद्दुल मुआकिबीन मुलाकात कीगी बुजुर्गान जिक्र की आगा कसान सगाद दी अहले फन दी अहले हदीस दी हो जिंदगी दी रिवायतों तबयीन के तेरश वाला गावी सददी के हुसैन फीना तकविलु फिल्लाह युनबिलु हुसैन कला मुलाकात की इकबल रब सरा नबिया जियारत 40 जुमला दादे व बज़ला मुहजतहु फीक इमाम द परकुमा जुमला दादे सदागा आगा चोक वो सदीक पला दसड़बिना ताल यारे के ताब जात की दा कुर्बान कखबल जान लेकिन दागा इमाम वाड़ी से खुदा सरा वाड़ो मुलाकात वको खुदा सरा मुलाकात गम मजहर नुमाइंदा हुसैन सरा दी व मुवत्तिनन अला लिकाइल्लाहि नफ्सहु बिस्मिल्लाह चुप वाड़ो खुदा सा मुलाकात वको सफर अमादा दे हुसैन मुसाफिर रवान दे मासरा शो खुदा सरा वाड़ो मुलाकात वको का वाड़ो अरहमुर रहीमीन सरा मुलाकात वको मा सरा रवान शो का बिया अशद्दुल मुआकिबीन सरा वाड़ो मुलाकात वको बिया मा मुकाबिल के खेमा वाला गो मा मुकाबिल के बिया कारवान जोड़ को मा मुकाबिल के बिया हरकत शुरू को बिया जाविया तसो वाखलो याद वसतो मुलाकात हातमी दे या हुसैन लिया रेना या द हुसैन मुखालिफ लिया रेना नन हम दागा कुमालियार देगा अमादादे कारबला शुहादा खुसूसियत सवो उस्तासो जियारत आशूरा सजदे के दा जिक्र वको व बज़लु मुहजतहुम दा आगा चोकू द हुसैन असहाब सवो द खपल जड़ विने बज़ल के दून अल हुसैन दून द्वयमा माना कुमा दे यानी माल हुसैन हुसैन सरी खपल जनुना खपल जड़ विनी सका कुर्बानी का खारचा बके दी कोर के मकाम मिलावेगी दी कोर के किरदार तस्करावी नन मौता सोरा जामा यूदी द पारा समुता हम इमाम हुई सौ दमा दोस्तानो औ दमा मलगरियो द आले इम्कान लरी सकला मुयो कदम चेक दू दगा द मारिफत और शनाख्त दस्तरखान घोड़ी दे दे पास द शुहदा से यदखुलून अल जन्नह बगैर हिसाब वाजह दादे सद्यूख पल जान वजूद तैयार करे वो दखपल इमाम नुसरत पारा दियो नुसरत पारा दिशान सरा तैयारू कला इमामना द बैअत मुतालिबा वशी कला इमाम न आगा चोक आगचा द पारा द बैअत मुतालिबा वशी च गप बारे के द इमाम चवी च
यजीद रजुल शारिब الخمر मुलइन बिलफिस्क कातिल नफ्स المحترما शारिब الخمر दागा कास दीदा पारा हुसैन सगा अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह वारिस द आदम द नूह वारिस द इब्राहिम वारिस द मूसा द ईसा यो लाख सालोर जरा अंबिया वारिस न दो अगछा द पारा सगा कातिल दे गा शारिबुल खम्र दे गा फासिक व फाजिर इंसान दे दिना नोए मजलूमियत तारीख के बल सकी दलेशी दो रईवा जामिया मुर्दाशी दो रईवा जामिया सुकूत वकी दसे हालात कल रागलू मदीने के चालोर किस्म खाल वजूद के रागलू यो गुरुह आगा वो गोटस नमस नशवलू हुज्जत खुदा मदीने न रवान दे मदीना प्रिगदी मदीने के इमाम न बेअत्ता मुतालिबा शवी दे दा आगा कसान उस दा खामोश दा तमाशाई यो गुरुह आगा दे सगो हरकत के राग ललू इमाम सरा हाजिर शवलू खो मुश्किल दती के वो से इमाम दी हुज्जत खुदा दी मशवरे विरकावलो बांधेगी मशवरे विरकावली पातिश वली यो गुरु आगा दी सका इमाम सरा रवान शवलो मजाल दकी इमाम मुख्तलिफ उजेव के खुतबे विरके दीदा पारा सकुम कासान स इरादे सारा रगली वी गतदमु मकसद वरसीगी इमाम मन का नबाजिलन फीना मुहजतहु दिल यारे के बबीना ताले इमाम नी व मकाम की भी मन लहे का भी उसको शेद चौक से मुसरमुल हक्शवलु अंजाम दग शहादते दागा दरियम गुरुह पातिशवलो अम्मा मायो गुरुह दसे कतले दे दसे पड़ाव कड़े दे सगो चेता हुसैन कदम चिगदी कदम बांधे कदम चिगदी चेता हुसैन रवान दे गसरा दागा कारवान रवान दे चेता हुसैन इरादा दे दागा खपला इरादा नलरी खपला इरादा दा हुसैन इरादे के फना कड़ी दे यो गुरुह दसे दे वाचोक दी बस मास्तिगार टाइम दे आगा दे स अनोर जे वरस्ता बता सोदा जुमला वरो अल आन इनका सरसरी अनोर जे वरस्ता जुमला मक्तल के पड़ाव कड़ी दे कलावी मिड़ने अब्बास राशि मौला हुसैन इजाजत गड़ी फबका बुका अनशदीदा हुसैन पर आज का आवाज बंद शरा वका सो लवंदे वरस्ता बबियता सुदा जुमला वाव सकला अली अकबर रवान शिकम बिया बवरता हुसैन चोई मा अकबर जोया मा खुदा न चिरे से नदी वक्ती खुदवा ख्वाहिश न मदी यो ख्वाहिश मदा दे लवंदे करबला मैदान की ख्याल खेल के लबुना वक्त दामादी ने ना दसे मामूली का सान नदी रवानो आगा चौक दी तकला पर रवान शी हुसैन बिया व नजरा आए संद ना उम्मीदी नजर उजाद की बिया बवी अल्लाहुम्मा शाद हाउलाइल कौम खुदाया दी कौम बदे तो गवा उसे दसे दसे हस्ती बिया बदसे हस्ती हुसैन इरादे इरादा तो दियो इरादा दे उस तरह की गाड़ी हुसैन से इरादा दी हुसैन ना कला मस्जिद ना वापस रागलू खूर व नतापोस वक मगराना वरोरा परेशान है खफाई मिजाज शनासा बीबी दे इमामत पेशानी दी कोर के कटाशे भी दे पाता वर्ता दे सदा का वरोर खफा दे सवाजशना दे
وی او مګرانې خورې مانۍ د بیعت مطالبه کړې دي زه دربار ته وختی وم ازادارو زه تاسو نه معافي غواړم یوه جمله کوم خو بیبي ورته وي څه وروره که څه دربار ته لاړ شه خو بېله لاړ نه شي نه پوه نه شولو ویلې بیبي دا جمله کې بیبي دا باده وه چې تاریخ کې یو ځلې ما مور اتلسو کالو ځوانه مدینې کې ښه دربار ته لاړه وه بیا کوم شان سره به راغلې وه ما ګرانه وروره که څه خیر دې لاړ شه خو خدای یاد وساته ځان سره علي اکبر زوی بوځه ځان سره قاسم بوځه ځان سره ورور میړنی بوځه الله اکبر ازادارو ځان سره یې دغه تاریخ لیکلی دي 18 کسان 13 کسان حسین روان کوچې ته دربار ته ړانګه وې دنیا داسې دربار څخه د شرابي د نماینده دربار دی د علي ګران زوی امام حجت خدای وخت البیات لپاره اجرکم علی الله اجرکم علی الله اجرکم علی الله ما مصیبت دی کې پرېښللو تاسو اهل مطالعه یو اهل منبر یو تاسو خپله مزال وکړو عبدالله ابن سنان وي چې زه مدینې نه بار وم کله راغللم مدینې کې مې سترګې وغړولې خلک ډېر خفا دي مدینې چولو کې ډېر لوی غم دی ما چا نه تپوس وکړو او مخطب فلانیه د مدینې کې دوره غم ویلی دی دوره اداس ویلی دي خال دوره خفا ویلی دي وي داسې معلومیږي لکه ته مدینې کې نه وې وي او زه مسافر وم اوس راغللم وي خاله غوندې راځه راشه زه د هغې چولې ته بوځم څه اوس په خپلو سترګو هر یو شی وګورې عبدالله ابن سلام وي څه ما سترګې غړولې څه هغه چوله څه کوم ته زه دې راوستلم هغه د بني هاشمو محله وه د بني هاشمو چوله وه هغه کې د زه سترګې غړوم ځوانان دي یوه کاجوا درولي یوه بیبي د سوري خو د عبدالله وي څه ما سترګې غړولې حسین یوه ځای کې ناست دی خو یو ټایم داسې راغللو څه کله یوه د لوړ قد بیبي کور نه راووتله حسین خپل ځای کې ودرېدلو وی ما سترګې غړولې علي اکبر منډه کړه عباس زر زر راغللو قاسم زر زر راغللو وی عباس راغلو خپله پاتاني وویله علي اکبر راغللو هغه بیبي مټو کې ټینګه کړه خارو بی سوارا کا ما تپوس وکړو څه دغه بیبي څه کله راووتله حسین ناست و خو څه کله راووتله حسین پارتل دا چوک دی وي داسې معلومیږي لکه نه دی پېژندلي دا د علي صدرمله لور زینب دی دا د حسین ستړی خور دی بس عزادارو کاروان تیار شولو آخري جمله د مازدیګر ټایم دی څه حاجات مه وي زړه کې ونیسو د ما او تاسو ټولو نه لوی حاجات د زمانې امام ظهور دی ما او تاسو لوی حاجات د مسلمانانو مشکلاتو حل دی ازادارو وي څه کله ټول دغه کاروان روان شولو څه یوه ټایم کې یو ډېر نحیف یو کمزوری اواز وشولو ما ګرانه زویه عباسه لغوندې ودرېږو آخري جمله دی بیا دا جمله د ما والا انا مرید یاد ساتو ویلې د خپلو مانځو کې ربط لري انا مرید بیا یاد ساتو وی څه کله دغه اواز واورېدلو وی مېړنی عباس مخ راواړول سترګې د غړي ورپسې مور ام البنین روانه دی کله څه عباس سترګې وغړولې ورته وي ما ګرانې مورې نو تا خو ما ته خپله لسه رخصتي راکړه ما ګرانې مورې کله زه سوارېدم ته ما ته دا جمله وکړه ما عباسه زویه ته روان یې څې حسین سره خو خیال وکړه چیرې بغیر د حسین مدینې ته رانه شي چیرې دغه تصور ونه کړي څه دغه د حسین ورور یې ته د حسین غلام یې دا تصور ونه کړي تا ما ته اجازت راکړه ما پسې بیا ویلې روانه یې آزادارو تورساریو بس ای کاش دا میندې موجودې وې غږ دا جمله اورېدې وې مور پوهېږي دې جملې باندې وي څه او ما ګرانه زویه ما عباسه زویه ما خپله ته رخصت کړي ما درته رخصتي ډېر کړه خو ما ته علم دی څه دغه تا تللی دی بیا د چا زه روان وي یو نه څلور بچي وي
غد زړه غم مور زړه خدای خبر وي یو ځل امام مړنی زویا راکوشه یو ځل رخصتي راکا بیا لاړ شه بیا د خدای مال شه بیا حسین سره څا ما قربان کړی ویڅ کله عباس راکوش ول کله آس نه راغللو ویڅ کله د خپل مور سره راغللو ډیر توجه سره بس مصیبت ما ختم کو وی کله څه دغه عباس راغللو مدینه خځې ویڅ مو ویلاړې وسترګې مغړولې او مول بنین یو ځل غوېږه خپل زوی عباس ته جوړه کا کله یې عباس ته جوړه کا ما عباس زویا راشه مور سره اخري غاړ وځه اخري غوېږه راکه وی عباس روان دي مور لاسونه نیولي دي خو یو ځل د مدینې ښځې ویڅ ما سترګې غړولې وی مول بنین خپله غوېږه بند کا عباس نه غوېږه تاو نه کا وی ما نو حیرانې شولو خدایه عباس یې پاسه آس نه راکوش کو څه ورسره غاړ وځي وی څه کله عباس نږدې راغللو وی څه ما عباسه زویه څه خدای د مال ستا سور شه څه خدای د مال لاړ شه وی کله عباس سور شولو مدینې ښځو یو سوال ام البنین بیبي نه وکړو ورته د څه وي او د عباس مورې تا خو خپله عباس آس نه راکوز کو تا خو خپله غه راکوز که څه ته خداحافظي وکړې تا خو خپله غه راکوز که څه سره غاړ وځې تا ویلې لاسونه بیابان کوغنه د تاو نه کو آزادارو وبورو جمله یو مول بنین اوښیو نه ډاکې سترګې د مدینې ښځو ته تاو کې قربان شم دسې مور نه قربان شم دسې بیبي نه قربان شم دسې با معرفت عظمت بیبي نه صدرګي او ما غوښتل اوسم مور یم څه زه خپل عباس نه لاسونه تاو کړو خو کله به لاسونه تاوولو کو ما سترګې غړولې حسین ما ته سترګې غړولې ما کله سترګې وغړولې هسې خو نه وي چې زه عباس نه لاسونه تاو کړو حسین خپله مور یاد شي فریاد